أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورة بقرہ اول سپارہ آیت نمبر 153 یعنی 153. د انسان دوه حالت دي، کله خوشحالی وي کله خفګان. خوشحالی کې به سړی شکر کوي، خفګان کې به سړی صبر کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې مومن په هر حالت کې په خیر کې دی. امام مسلم رحمت الله علیه روایت نقل کړی دی چې پیغمبر پاک فرمایي ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لهم وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. چې انسان ته کله تکلیف ورسی نو دتا د صبر موقع ملاو شي، د صبر وکي نو غورواله وته ملاو شي، ثواب ملاو شي. او کده ته خوشحالی ملاو شي نو شکر د شکر وباسي، بیا هم ورته فائدہ ملاو شي. نو لہذا په هر حال کې مسلمان فائدہ کې دی. د صبر ترغیب الله ورکي مومن ته. استعینوا بالصبر والصلاة. د صبر ترغیب دی وجنه ورکي چې ګوره تاسو مومنان یې، کله چې تاسو کلمه وای او حق باندې ودرېږئ نو په تاسو به ډېرې غټې غټې ذمہ داریانې راځي، په تاسو به تکلیفونه راځي، خلق به مو خلاف کیږي، تاسو به صبر کوئ. خلق به تاسو سره جنگ کوي، جهاد دی، تاسو به صبر کوئ. شهادت به راځي، صبر به کوئ. قصاص به راځي، صبر به کوئ. عشر او زکات به ورکول کیږي، صبر به کوئ. په خپل لاس به دی ګټلی پیسې وي، خولې به دی پیوتی، او د الله په لار کې به همغه حلال پیسې قربانۍ، صبر به کوئ. نو دی وجنه الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر، مدد غواړی د الله نه په صبر کولو سره، والصلاة او مانځه کولو سره. دا معنی نه ده چې تاسو مدد غواړی د صبر نه او د مانځه نه. مدد به غواړی الله نه، مدد به غواړی الله نه، خو په ذریعه د صبر به غواړی، په ذریعه د مانځه به غواړی. بر الله وی فذکرونی اذکرکم. نو فذکرونی کی کل عبادات تی، وشکرولو کی د ټول نعمتونه دی. نو شکر لازم شو. نو دا شکر بغیر د اسباب د تعاون نه کیږي. نو اوس الله خای تاسو لا چې صبر او شکر بکوي څنګه. الله فرمایي کچره ته غواړي چې زه د صبر او شکر وکما، نو ته الله نه مدد غواړه په صبر او په مانځه سره. ان الله مع الصابرین. صبر الله نه وغواړه،
وسیله څه شی شو؟ مدد الله نه حاصل کا، خو په وسیله د مانځه باندې. مدد الله نه حاصل کا په وسیله د صبر باندې. یا استعینوا علی قضاء حوائجکم بالصبر والصلاة، تاسو مدد وغواړئ د خپلو حاجتونو د پوره کولو د پاره په صبر او مانځه سره. صبر کوا، منځ کوا، سوال به دې قبلیږي. ان الله مع الصابرین، یقینا الله د صبر کوونکو ملګری دی. مانځه سره دینی او دنیوي مشکلات حل کیږي. کته مړم شي بیا بم صبر کوي، ولی ان الله مع الصابرین، الله د صبرناکو خلقو ملګری دی. صابرین د الله ډیر خوښ وي. خو صبر څه ته وایي؟ صبر عن المعاصی، د ګناهونو نه به زړه صبرای، زړه به دې ګناه ته کیږي او ته به نه کوې. صبر علی الطاعات، بعضې نیکیو نه به دې ډېر زړه ستړی وي، مانځه ته به ستړی وي، جهاد ته به ستړی وي، صبر به کوي، کوي به عبادات و اعمالو نه به دې زړه سستی کوي. نو معیت خاصه، الله خاص ملګری دی د صبرناکو خلقو، چې څوک په یخنۍ کې مانځه باندې صبر کوي، اوږدو ورځو کې روژې باندې صبر کوي، سخت شدید و مشکلاتو کې جهاد باندې صبر کوي، مورچه نه پرېږدي، تښتي نه. داسې ډېرې خبرې دي چې ته به ورباندې مشکل کې ودرېږي. نو الله فرمایي نو کتا باندې مرګ راغی نو هم به صبر کوي. او بیا مرګونه دوه قسمه دي. یو هغه مرګ دی چې سړی په کټ باندې مړ شي، هغه باندې صبر نه دی ګران. خلق وی یاره شکر دی خپل کور کې په بستاره باندې مړ شو، یاره ټیک دی شکر دی د چا محتاج نشه، ظلم باندې مړ نشه، وغیرہ وغیرہ. یو هغه مرګ دی چې سړی میدان کارزار کې مړ شي، د بل چا د لاسه مړ شي، ټوکړي ټوکړي مړ شي. داسې مړي باندې صبر کول ډېره ګرانه خبره ده. کور کې مړي باندې سړی ډېر نه غمجنېږي، خو چې کله بهر نه درته په وینو کې لت پت راوړي، ټوکړي ټوکړي راوړي، لکه سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنه 18 ټوکړي پروت و. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل، ورته وی چې خبردار، خورې چې کومه ده د رسول الله ترور وا، د هغې زوی ته یې ووی چې مور دې رانږدې نشي لاش ته، وی نه ګوري، ځکه ښځې د زړه نه ډېرې نرمې دي، هسې نه چې دا بدن ټوکړې ټوکړې وګوري صبر ونه کړی شي، خولې نه یې چېرته څه ناشنا خبرې ونوځي. زوی لار کې ولاړ دی، خورې راغله، د هلک مور وه، هغه د حمزه طرف ته را روانه ده. زوی ورته لار ونیوه، وی مورې مخ ته نه شې تلی، تا ته اجازت نشته چې ته د خپل ورور مخ ووینې. هغې په دې سینه کې ګزار ورکه، ورته وی چې زه مړه ته څوک یې چې زما لار ونیسې، ته څه کار دی؟ هغه چې کله پوه شه چې زما په وس باندې مې مور نه ایسارېږي، نو ورته وی چې مورې زه دې نه ایساروم، جناب رسول الله فرمایلی دي چې نه دې راځي. هغه فوراً ودرېده، وی چې کله چې رسول الله فرمایلی دي نو بیا خو بالکل قدم په بل باندې نږدمه، خو لاړ شه زما رسول الله نه دا پوښتنه وکړه چې څه وجه ده، مالا د ورور مخ لیدل حرام دي، د الله طرف نه منع دي، که نه د دې وجې نه مې منع کوي چې زه به صبر ونه کړی شمه. ورته ووایه که الله منع کړي، رسول منع کړي، نو زما په سترګو باندې قبول دي، زه نه ځمه. خو که چېرې زما د بې صبرۍ د وجې نه وایي، ورته ووایه چې ای د الله رسوله،
دا الله پلار کې زما یو رور نه زما دا ټول خاندان کا ټوکړي ټوکړي شي ز په صبر کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله زوی ورغه ورته وی چې ترور دی زما مور داسې وایي. هغه ورته وی چې نانا لیدل یې من نه دی خود به صبرې د وجه نه میوي نو زکه دې دومره کله کوي په ایمان کې په خوي نو راضي دي. نو بیا غې نه پس د سید الشهدا سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ خور راغلا ورته ودرې د خپل رور ټوکړي ټوکړي بدن یې ولید. خو ناشنا خلق چې د رسول الله خبره به واورېده فوراً به ودرېدل. نن ټول ورځ د الله د کورنا حي علی الصلاة او د حي علی الفلاح چغې راوځي. ایوې ښځې خپل خاوند ته ونوي چې د الله کور نه आवाज راغلی ته کور کې ولې ناستې لاړ شه مانځله یا زما دا چادر واخلا دا ته په سر کا بنګړي هم ته واچوه برقه بم تاله درکم راکه ټوپی د ماله چې زه مانځله ووځمه او نه که ته ځان ته نر وایې نو ووځه بهر د الله کتاب تم کښېنه درسم واوره. هغه داسې ښځې وې چې د محمد رسول الله په خبره باندې با د ورور د مرګ نه حصارې دي. نن زنانه د رسول الله خو پرېږده د الله په خبره باندې هم ټس نه مس نه کېږي. نه یو نارینه ته د الله په خبرې څه زور ورځي نه یوې ښځې ته د الله خبرې سره څه اثر قبلیږي. بس الله دې رحم وکړي. نو الله فرمایي ټولو نه خطرناک مړی هغه دی چې هغه بهر نه راوړي ټوکړي ټوکړي وي. نو الله فرمایي یا ایها الذین آمنو اے ایمان والو استعینوا بالصبر والصلاة تاسو صبر تاسو مدد غواړئ د الله نه په صبر او مانځ سره. ان الله مع الصابرین یقینا الله خاص ملګری دی د صبر ناکو. زیات صبر کم ځای کې ضروری دی چې کله سړی بل څوک مړ کی نو الله فرمایي ولا تقولوا او موایې لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې هغه ووجلی شي فی سبیل الله په لار د الله کې موایې هغوی ته امواتن چې دا عام مړي ورته موایې. دا ترجمه کې عام ټکی منګولی کوو ځکه کوو چې الله جل جلاله خو هغې ته مړ ویلی دی. الله فرمایي اخو مړه دي دې کې شک نشتا چې مړه دي ځکه قرآن وی اموات غیر احیاء سورہ نحل کې الله فرمایلی دی. سورۃ زمر کې الله فرمای انک میت و انهم میتون. سورہ مومنون کې الله فرمای ثم انکم بعد ذلک لمیتون. ارزه کې ورته الله مړ ویلې دی نو دغه کې څنګه وی چې تاسو ته مړ موای. احادیث مبارکو کې هم داغه د پاره د مړ لفظ راغلی فإنه قد مات. امدارنګ ډیرو ځایونو کې داغه د مرګ خبره راغلی ده نو بیا ولی دلته وی چې مړ وته موای. نو ځکه موږ معنا دا کوو چې عام مړ نه دی کړي مړ خو دی عام مړي مګنه بل احیاء بلکې دوی لرا یو قسم ژوند دی. بل احیاء دوی د پارا یو خاص ژوند دی ناشنا قسم ژوند دی. ولکن لا تشعرون لیکن تاسو شعور داغې نه لرئ تاسو په هغې باندې نه پوهیږئ. نو انسانی چې شعور نه لري نو هغه ناشناوي. داسې ژوند دی چې موت حقیقی سره منافات نه لري مړم دی ژوند هم دی. ابن کثیر فتح البیان هم دغه معنی کړی دا چې مرګ سره منافات نه لري. فی برزخهم احیاء یا به د برزخ ټکی را وباسې لکه ابن کثیر فتح البیان را ایستی دی. سیانت الانسان هم دغه وایي الصارم المنکی هم دغه وایي. امام راغب وایي متلذذون خوندون اخلی
یا احیاء عند ربهم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی اللہ فرمائی عند ربهم ژوندي دي خود الله پنځ دنیا کې خود هغه خزبل ته نکاح شوی دا میراث تقسیم ده نو الله فرمای دا عام مړی نه دي عام مړی وته موای دا معنا نه دا چې ژوندي دي منګ ویني او منګ اوري او منګ ته مدد کوي نه دا خو بل چا دا معنی کړی دي مشرکان او خلق چې د چا کوشش دا ده چې د مخلوق تعلق د مړو سره جوړ کی منګ تاسو به مدد د الله نه غواړو دعاګانې به نورو خلقو لکو بس لفظي ترجمه ګوره یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد طلب کړه د الله نه بالصبر په صبر کولو سره والصلاة او په مانځ کولو سره ان الله یقینا الله مع الصابرین خاص ملګری د صبر ناکو ده ولا تقولوا او موای لمن هغه چا د پارا یقتلو چې وجل شي فی سبیل الله پلار د الله کې هغه ته موای امواتن چې دا مړي بل احیاء بلکی دوی ژوند دي بل احیاء بلکی دوی لرا یو قسم ژوند ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ دوی په ژوند باندې واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین زه لفظی ترجمه دوباره ګوره پرونی سبق نه درو کو نه ولکل وجهه او د هر چا د پارا یو طرف ده هوا مولیها هغه ګرځون کې ده هغه ته مخپل لرا فاستبقوا الخيرات نو مخکواله وکې نه کيو تا اینما تکونو هرزه چه تاسو یأتی بکم الله راب ولی تاسو لرا اللہ جمیعا پیوزائے ان اللہ علا کل شیء قدیر یقینا اللہ پا ہر سباند قادر دے ومن حیث خرجتا او کم زینا چیوزیتا فول وجہکا نواڑا و مخخپل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا وانه للحق و یقینا دا خامخا حق ده من ربک لطرف دربستانا وما الله بغافل او نه ده الله به خبر عما تعملون استاسو د عملوننا ومن حيث خرجت او کم زین چوزی تفول وجهکا نو گرزا و مخخ پل شطر المسجد الحرام طرف د مسجد حرام تا وحیث ما کنتم او کمزے چه تاسو فولو وجوهکم نو گرزوے مخونخ پل شطرہو طرف دا غیتا لئلا یکون للناس د دې د پارا چنوي خلق لرا علیکم پتاسو باندې حجتن سدلیل الا الذين مگر هغه کسان ظلمو چې ظلم کړي دي منهم د دوینا فلا تخشوهم نو مېریږي د دوینا واخشونی او یریږي زمانہ ولی اتم او د دې د پاره چې پورا کم نعمت زما علیکم پتاسو باندې لعلکم تهتدون د دې د پاره چې تاسو په هدایت باندې کلک شئ پورا کول د نعمت دا سیوی کمار سلنا فیکم لکه چلی گلے دے منگ پتاسو کی رسولن رسول منکم د تاسو نام یتلو علیکم چی بیانوی پتاسو باندے آیاتنا آیاتنا زما منگا ویزکیکم او پاکوی تاسو ویعلمکم الکتابا او تعلیم در کوي تاسو ته د قرآن والحکمت او د سنت ويعلمكم او تعلیم در کوي تاسو ته ما د هغه څه لم تکونو تعلمون چې تاسو په هغه نه پوي دي فذكروني نو یادوي مال را اذکرکم زبا یادوم تاسو لرا واشکروا لي او شکر کوي زما ولا تکفرون او ناشکری مکوي یا ایها الذين آمنوا اے ایمان والو استعینو مدد طلب کے دا اللہ نا بے صبر پا صبر کولو
والصلاة او پمانځ کولو سرا ان الله مع الصابرین یقینا الله خاص ملګری دی د صبر ناکو ولا تقولوا او موای لمن د هغه چا په باره کې یقتلو چې وجلی شي فی سبیل الله پلار د الله کې امواتن چې د عام مړي بل احیاء بلکې دوی لرا یو قسم ژوند دی ولکن لا تشعرون لیکن تاسو نه پوهیږئ د دوی په ژوند باندې. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید. یا الله د حاضر جمع ایمان کامل نصیب کا. رب څوک چې راغلی دي قدمونه نه کې تلو کې واچوا. رب څوک چې आवाज اوري غوږی وطن ولې د دنیا او آخرت خیسته کا. یا الله د چا څه مشکلات دي ته حل کا. یا الله د چا کورونو کې څه پریشانیاں دي ته ختم کا. یا الله د کورونو ژوندونو ټولو خويندو میندو ته خولي ژوندونو نصیب کا. یا الہ العالمین که د چا بچی نی ویني کمل بچی ولا ورکا. یا الله که د چا بچی نه فرمان وی فرمان بردار کا. یا الله د چا څه حاجت وی حاجتونه شرعي پورا کا. یا الله د قران او سنت باندې زمونږ ټول لوی واړه ماین کا. یا الله دا قران او سنت ټول ته ورسوا. یا الله پویا او عمل ټول ته نصیب کا. زمونږ ملګری شاګردان خويندرونه د دې ملک د علاقې د لپاره هدایت ذریعہ وګرځوا. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه